زما دوستانو تربرو عزیزانو طالبانو او مسرانو ډېر خوند یې وکړي ډېر موږ ته یې قدر کوو چې ته په دغه سخته ورځ کې له موږ سره په ورزش وه پر موږ مشکلات دي د هغه چې چا ته بیانو نیسو بیانولی خو بیا هم ډېر خلک ښه خلک شته چې زموږ احساس راکړی دي هغه که ټیکهدار عالمي هغه که مالک عالمي هغه که پتور وي هغه که پربهار موږ د ټول ولس شکریا ادا کوو موږ یو کار په مخه اخیستی که څوک را سره یې جوبلي که څوک نه یې را سره بیا یې جوب نه موږ چاته بد وایو نه چاته بېعزتیا رسو نه څوک په سپک نامه یادوو موږ یو کار په مخه واخیستی دریم کال دی الحمدلله ثم الحمدلله موږ تر ځایه اوس رسېدلي دا کوم چې خلک خبرې کوي دا ظهور صاحب و دا بل حاجي فرید اکا موږ پالیسي جوړه کړې ده د 2000 په اوله جرګه کې چې موږ شرط دا راته ویلي چې دا جمله مفادات دي دا د کوچنیو د زنانې و د کونډې و د سړي حق درسره موږ ته هر څوک څه راته ووایي موږ له ډېر مشتاق را ډېر مریضان را د داود پاشا زه په کومه کې هلته د نادر بچانو خوښ دي هلته بصیر خوښ دي هلته زما په کور کې مریضان دي په هر کور کې 3 مریضان پراته دي هېچا ته موږ ورپې نه ورکړو صفا خبره ده نه د مریض دي نه د ون دي ظهور صاحب ډاکټر خبرې ورکړو یو زړی به چې مې دې فیصله کړې دي دوه یې کړې راکښتې دي ته نو سپاجې کړه څه کوې مانده په معنا هغه نه ده خبره ده پر وګرځېدي هغه اسلام کې زړه فیصله ده ملک سیدو اعظم ډاکټر اعظم یې سامس هغه څوک دا د فیصلو د بشیر فیصله څوک دا ده هغه موږ نه منله هغه موږ نه ورکولی هغه نه مې کولای زه یې وایي ورکړي ورکوم زه د څلور خاندانه پاتې شوي دي له موږ هغه لکه حسن خان هغه لکه مالو هغه موږ ته جټانه د پره رسېدل دي هغه جګړو له راورسېده د ګډ یو د اجشپاک هم راورسېدي څلور خاندانه ماته پاتې دي زه که سبا راورسېده که بل سبا که درېم سبا هر خاندان به وځم د هر خاندان به لس مشران ناست دي زما لس کسه د یونین غبه ورځي د یونین سړي په لاس او دغه سپین ږیرو مخ ته به زه پیسې ږدم چې ورو پر فرد یې ورکړه اول واره زه په فرد یې ورکړه زیاته که ته هر څه وې ستا د خاندان مشران فیصله وکړه هغه ستا شی زه تا ته در رسوم 1 کروڑ 9 لاک روپۍ چې موږ ته کومې رسېدلي دي په دا کې به یو څه پاته وي هر حساب هر وخت به موږ خوښ شي او ورځ ما سړی ته غاړه نیولی شي عبدالعظیم صاحب خپل د اول واره ما د روجي خان په اخیستې دي دا اوس چا خبره وکړه غلط یې وکړله اول واره ما د روجي خان پیسې اخیستې دي ما اوس هم عبدالعظیم صاحب په پاتې دي نیم ما نه دي جوړ کړي غر یې ورباندې توان یې ور وکړي ورته ویلي مې دي پرم اکثر ملا ورته ویلي ما په تا پېژندلي دي په حاجي منیر اکا پېژندلي دي ورغله یې 28 لکه 15 شپېته زره د کاروایي په شپه راکړي دي ما ته خپلو پردیو د پردیو خو یې ورپرې نه کوم د پر خپل یا پاتې دي د روجي خان هغه د مدامین الله تعالی انشاءالله یې ټکهدار تعالی دي ما ته پیسې راکړي دي د څه حساب نه پاتې دي دی بیا راوړي هر سړی بیا راوړي ما ورته ویلي دي اجي اشفاق ناست دي خالد شاه ناست دي عرفان مامون ناست دي و کرنیل بلال ته مول مال چې د ټرمپ فوج درسره یې لیولا کړه چېرې ترکې چیرې تللی چې مسلم باغ ته بیا برته تللی په اسمان یې وځړی لیولا کړه شوي 15,000 روپۍ به راکړې ملکیت به زما غمنې زما تر برو پالیک شلګي ده که ته هر څوک ما دلالان خاینان د ځان ملګري کې دا ستا ته واره نه خوري نه کمیټۍ پر کچه لري نه محمود خیل پر کچه لري نه صدیقي پر کچه لري نه چرمې خلیل پر کچه لري دا د ازمانان لري زما پرې وچې له پانه باندې دا سر هم ورکوي بس یو خبره زما پرې وچې له پانه باندې یونین سر ورکوي د یونین په هر حالت پرتګال باندې زه سر ورکوم ما چې دا دونه کوشش کړی د چا د 1500 روپۍ په پلان کې دی لیکي چې ولې ما 2 کروڑ روپۍ درراغلې 2 کروڑ روپۍ د 4,000 ټن کومه درراغلې دا د یونین طاقت دی یونین شپه و ورځ دا نه تاریخچه اوس درته دروغ ووایم چې دا ظهور صاحب دی وایي ټوله مخکې سره کېناستلی 2 ورځې کیمپ له ما ځمکه سره وباسو ایازونه وي وګایه چېرې ایازونه وي کیمپ مو بند کړي کیمپ یې نه بندولي والملکه نه یې بندو تاسو یې کښېنو درېیم ورځ شمسلک راوړئ شمسلک څه څه زما له کیمپ یې راوړئ دنیا ټانې نه راوړئ زه ټانې نه راغلم ما یوړې ته چېرې یې ګناه په کوم خیال کې ستا د سپېته کې راکړو روپۍ پرتې دي ما 2 ورځې فاصل کړی دي ستا د ناسا په سلمنټ کې دی 2 ورځې د فاصل کړی دي ما د سپېته 2 ورځې فاصل کړی دي سلمنټ که زه ولاړم عرفان محمود علي اجشپاکه دا خالد شاه رسول ما کاغذان جمع کړل سلمنټ پیسې چا خوړل دي سلمنټ چې کړل د چا ورکړی کاغذان ما جمع کړل چې داسې ما د سلمنټ کړله وکړله ما ته دا ټول خاندانو ما ته دغه مناقشه راکړه د ژړې ما ته ټول ډاپ راوښکه ته که ولس کمیټې وشیان دي وروره صفا یې واورئ سپېک چې دې کار چا کړی چې دی د پر پیسو باندې فلای فایر کړ
په څه شي وکړي پروفیسور فیاض خان چې تیرا کړ دي 80 लाख کډونو کاری دي 1 کروڑ د صاحب کاری 70 लाख د صاحب کاری دي 9 کروڑ د ټول ډب دي دغه ځای جمله مفادات دي شاور کې دي ولې په ما راوښتا دغه آی څنګه باندې ولاړ زه قانون او بار شاو واره د مل سرکار سره ولاړ هغه د عربو په دې دي ته یو په چاګ سره کوي نه صاحب دي سټلمنټ دی نه چې دا په نه چې څه وخت څه ودی دا تاسو په پیسې اخته سم کې تر بای پاس زما خپل سره څو پټ چې راکړه زما ته ورو کې راکړه زما دیوا جمعنی کامپوس فین سیم ولاړ په 15 کې څو په 15 کورو لا شمشاد وګورئ دا لازم وګورئ راځه چې څه تر په پیسې واخته تر په ورځ تاسو به مزامت کولی دغه په هسپتال کې یو څه باندې تیازه وایي کمیټې لا نه جوړې دي دا یو پکارو استوالاري مو یا زما په کوله وګړه یازا ایاز نو وینځ ولټي دای سی چاپراله د سیدي چاپراله زما کوم غونډه راو ورته ما د دې پر مالګو چاپا د مال راځي څومره سره څه وګوري اکرم لاله دې ټکدار دی بوړو نو چې ګټه ورا روان مال چې شراله دا ور حق دې یار وخت دا اکرم ټکدار ما د درابشان د ټانه واسه د ځای راځو د خپل راکینو د تمام راځو د شراجل مکړي د مؤمن مکړي لما سره مخ هم تر بلو وجنګو دې څه په تکاو لګول نن درې کس نه دي ما څنګه کیږي ینن نه زکی ټول څنګه مو تا کوم ټاکلی ورو مو ورځ جنگ دي تاسو یو ورځ دې په بواخه سره نو ستشتاج چا یو دغه کمیټه نه نه کوي په خبره نه ولا خو ډېر ښه خبره وکړه په پارلیمنت کې دا نوري کوڅېم دکی میډیا خلاص دی ګرځي میډیا راوړي پارلیمنت منسٹر ډایرکټر یا ډایرکټر یو پارټي وټا خاصي هغه په خبره کې زما کمیټې کې د باندې نو ځاو ته ما خلیا به تاوان دا ډېر به یاد مړه دا زه اوس په کومه د سرکاندار ودان چې دا زه اوس په یو میچور سره راغلی دي ازما منبر دا چې کومه سلام الله ویای دې څه کومه کول ما وکړه ستاره شسوي ما ته پوښتنه زه چې کله ورننه وته ول ملک کو اپ په تخوره چې شپه کې و دا د کاغذ راته ویل ملک اپ په تخوره ما ته مې لیکلو ما یې نور منبر نه جوړ کې پاسه یې اس کې لوکل به نه راځخته ما چې خپل ډاټا ورکړو هو په اپ لیکل نو ته دا ځل کوا بیا وسکو کمیټې سکو موږ دغه عوام په کلی ورونه کمیټې منبر له ما د جوان سره ما منبر دی دوالي منبر دی شپږ کسې الله کسې 15 کسې دي بس یو وخت راغلي دي والدي خپل والدي دا بل ورګل ما درته واه دا بل والد قانون لا دا یې دا واري مسره ورکوي مې چور سره کمیټې در आवाज کوي زلال خاندان زړه خاص کوم چې ورور منبر څه منبر आवाज دا څه فورم دي درود فورم دي احترامان درود فورم دي موږ سره ملګریو هر وخت ته وکړو پټوار راځي درې کمیټې والا کار دوی زما ته گاډي وي نو که څه ما گاډي کې وسپارو پټوار ویل مړه دا نه نه صاحب د ما جامه دي کې کیسه جامه کې استعمال دا نه صاحب دغه په پاتې زه د جمعه او د زوج صاحب شکریا ادا کوم پر شاله باندې چې کوم بیا الاټمنټ کولی بلال ور سره دعای سره کېږي دا سره ساتو زور خو یو مازی شو په سوال کلمه شی ولای شکل نو خلک هغه نور خلکو زور صاحب حجم محمد صاحب کور یو دا سره کور ودا ما یو نن افهم مو ته ویل دي چې پروګرام پرماینین چې امر په خسر راکړي دا عدالت نه وي د تیار دي کفر راکړي کنه کفر راکړي زما نمبر یو ځکه الاټوله چې پر راځي شکریا ادا کوم د زور صاحب او د حجم محمد صاحب زه د ګډي جرګې شکریا ادا کوم په اقزام خبرو وي هر وخت یې نه سره سات دا په ما شامل میټینګ دی کله یو چا یو سوال یو داسې تکلیف ورپېښ موږ به ولس کمیټې ته په کاغذي دا د بندوبستي سیموار دی د ځمکو سیموار دی موږ نه یو موږ په بندوبست یو کار کوو موږ دا یو څه کړی شو د فاصل کولای شو زه د ګډي جرګې د شکریا ادا کوم چې رااله موږ کوشش کوو چې په دې درې میاشتې کې یو خپل سره واو اثر کو او هر خاندان او زه خاندان پر بیٹک ټول شی سره کوم لاس کاسه دغه ځای ټاره کوم لاس لکه جوړې دي شپږ جوړې دي 15 جوړې دي دا د شاعري دا به زور ولم دا مش پالیسي جوړه کړی دا سال کا جشپاک نو کوم له کوپانو کوم له اکرم نو کوم له انور نو کافا نو قسم الله نو بل څه په یونین چلی پر پالیسي پر روپیه په سړي باندې زه وې چا کړو دا به څه به